جناب محترم حفیظ العادي صاحب په اوله حصه خو تا بیان کړله، موږ چې کوم سوال در باندې وکړو د سیدنا په باره کې مثال هغه والي دې ورکړې. نو محترم اوس بله پوښتنه کوو د دې په باره کې دا دویمه حصه ده، دا دویمه حصه ده، په دې کې چې محترم علماو څه بحث کړی ده که نه، څه مناظره یې کړې ده که نه، په دې کې مناظره دا یې کړې ده که نه علماو معنا باید ته موږ ته نور هم څه حوالې پیش کړي د دې په باره کې چې مسلمانان واوري او په دې کې د خلکو مخالفت د حساب ختم شي او ډېر ټیټ قوي جواب غواړو په حدیثو په آیات باندې محترم دا ټیټ ان شاء الله. الحمدلله وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد جناب محترم یو مناظره شوې ده په مدینه منوره کې. مناظره خو په باره د سیدنا کې د سید لفظ اثبات په باره کې د سیدنا د نبی علیه السلام په حق کې او د هر پیغمبر علیه السلام په حق کې او نور د الله تعالی په حق کې هغه خو اتفاقي دی، لاندې چې دي هغه هم اتفاقي دي، خو خلکو اختلاف جوړ کړی دی. دا بالکل دا جایز دی. بالکل قرآن پاک کې څو ځایونو کې سیدنا دغسې لفظ راغلی د سید او په احادیثو کې ډېر کافي احادیثو کې د اویاو نه زیات احادیث د سیدنا پاک کې دا راغلي. نو مطلب د خبر ده چې بعضې خلک وایي سید مه وایه، سید نسته وایي، سید علی رسول ختم دی. دا د دوی صاحب ظلم دی، زیاتی دی د قرآن او د حدیث سره، د خدای د دین سره زیاتی دی، د اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتی دی چې دی وایي چې تاسو به دا نه وایي چې سید شته، سید ختم دی وایي. بیا چې سید ثابت شي بیا وایي سیدنا د نبی علیه السلام پاک کې مو وایي، د پیغمبر پاک کې مو وایي، د صحابو پاک کې سیدنا مو وایي. نو دا صاحب قدم په قدم باندې دا خبرې روانې دي. دغه وجه نه موږ دا دلایل پیش کوو چې دا ضروري مسله ده. یوه مناظره شوې ده د علامه خلیل احمد سرمپوري صاحب او د شیخ الاسلام عبدالله بن بلهید د هغه سره په حضور د سلطان ابن سعود په مسجد نبوي کې. شیخ الاسلام عبدالله بن بلهید دا د غیر مقلدینو عالم دی او دغه چې د مولانا خلیل احمد سرمپوري صاحب د حنفي دی او دغه چې د حضور د سلطان ابن سعود بادشاه په هغه وخت کې دا مناظره په 1346 هجري کې شوې ده. یعنې د نن نه تقریبا یو کم سل کاله مخکې دا مناظره په مدینه منوره کې شوې ده. هغه شیخ مولانا سید محمد یوسف بنوري صاحب مناظره کړې په سیدنا باندې چې دا ثابت دی. متعدد احادیث ورته پیش کړي، متعدد حوالې ورته پیش کړي دي، نورې مناظرې هم شوې دي. موږ په خپله په دې باره کې هر هغه کې بعضې مجالسو کې په مختلفو مجالسو کې په دې باندې څه مناظرې کړي دي، احادیث مو ورته پیش کړي، دلایل مو ورته پیش کړي دي. نو دا مناظره په مسجد نبوي کې دا شوې ده. وجه د مناظرې دا وه چې خلک به مدینې منورې ته راتل، اللهم صل علی سیدنا، بیا صلات والسلام به ویلو د اللهم صل علی محمدین په ځای اللهم صل علی سیدنا محمد دا به ویلو. نو دوی صاحب ممانعت کوي چې دا سیدنا لفظ مو وایي، دا شرک دی، دا بدعت دی، دا ناروا دی، دا به نه وایي. ولې وایي انما السید هو الله، سید خو الله تعالی دی. وایي د بخاري شریف حدیث دی، د بخاري شریف حدیث ته فکر دی، د خدای آیاتونو ته فکر نه دی. والف یا سیدها لدى الباب په قصه د چا کې د حضرت سیدنا یوسف علیه السلام چې نسبت د سید یې کړی عزیز مصر ته. والف یا سیدها لدى الباب. شیخ القرآن والحدیث شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مفسر کبیر محدث شہیر حضرت مولانا محمد عبید الله نهر کاریزی صاحب هغه په خپل کتاب کې دا لیکلي دي صاحب نقیب الرسائل، هغه کې دا لیکلي دي. بیا التعلیق الکامل علی نقیب الرسائل په هغې کې موږ بیا د هغې د اقوالو لاندې چې کوم احادیث آیاتونه دوی ذکر کړي موږ د هغې لاندې مزید تحقیق کړی دی. دا په التعلیق الکامل 804 صفحه 805 صفحه 806 صفحه دا بحث په دې کې روان دی، دا مناظره هم په دې کې ذکر ده. نو په دې وخت کې علامه خلیل احمد سرمپوري صاحب عظیم محدث او فقیه او حنفي عالم، مذهبي عالم او د قادري طریقې او د چشتي د طریقې امام دی د خپلې زمانې. هغه د علماو سره راجمع سو علما په مدینه منوره کې. دلته مناظره صاحب شروع سو 1346 هجري کې مناظره په منځ د مولانا خلیل احمد سرمپوري او د شیخ الاسلام عبدالله ابن بلهید د دې منځ کې شروع سو. دواړو طرف دلایل شروع سو. شیخ الاسلام ورته په عربي کې ما جاء لفظ سیدنا فی الاحادیث قط، لفظ د سیدنا په احادیثو کې نه دی راغلی. بالکل دغه ورته ویل علامه سرمپوري لا بل هو موجود فی الاحادیث وعدم العلم لا يدل على عدم الشيء.
د یو سړي چې علم نه وي دا خو ضروري نه ده چې یاره دا صاحب نشته دی ادب د علم دلالت په ادب د شي باندې نه کوي شیخ الاسلام وتلی فی ای حدیث جاء په کوم حدیث کې راغلی دی علامه صاحب ورته ویلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر زه سردار یم سید یم د اولاد د آدم علیه السلام په دې فخر نه کوم دا حدیث دا ورته ویلي شیخ الاسلام ورته نعم جاء فی الحدیث لفظ سیدنا لكن ما جاء مع اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ د سیدنا راغلی دی خو لیکن د نبی علیه السلام د نوم سره نه دی راغلی علامه خلامه سرمپوري سے ورته هل جاء لفظ تعالى مع اسم الله تعالى في القرآن ام لا آیا قرآن کریم کې لفظ د الله تعالی سره تعالی لفظ راغلی دی وینا نه دی راغلی وی هغه شیخ الاسلام ورته اصدقك في قولك یعنی ما جاء نه دی راغلی علامه سرمپوري سے ورته ما يقول احد يذكر الناس مع اسم القاب واحترام واعزاز لكن المقتضى العرف الخاص ومقتضى الادب أن يذاكر الناس فيما بينهم بألفاظ احترام وأدب ولا ينكر عليهم ثم بعد ذلك إذا ذكر مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا فلا إشكال ومع ذلك ورد في الحديث جناب محترم دا خو د ادب تقاضا دا ده چې څوک چا سره سیدنا وي او بیا په دې کې ممانعت کله راغلی دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سیدنا لفظ علامه سخاوي په قول البدی کې ذکر کړی صحابي ورته یا سیدي ای زما سید زما پیشوا دا راغلی دی بیا نو دغه ورته ویلي د شیخ الاسلام ورته ویلي وایي هغه ورته ویلي شیخ الاسلام هل ورد في الحديث ممانعة عن لفظ سيدنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ام لا علامه خلامه سرمپوري سے ورته ویلي آیا راغلی په حدیث کې ممانعت د لفظ د سیدنا د نبی علیه السلام سره دا راغلی دی دا مخالف یعنی ممانعت شیخ الاسلام ورته الله وای نه دی راغلی نو بیا دغه ورته ویلي علامه سلطان ابن سعود شیخ الاسلام ته مخ واړو بادشاه لمن تشددوا على من قال لفظ سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لهم انهم مشركون ومبتدعون دغه ته ویلي بادشاه ویلي عبد الله بن بلهیت ته چې د دوی شیخ الاسلام چې نو ولې وایي تاسو دومره تشدد کوئ سختي کوئ چې تاسو یو مسلمان ته هغه د نبی علیه السلام په حق کې سیدنا وایي تاسو ورته دا شرک دی او دا بدعت دی دا ولې وایي تاسو دومره سختي کوئ فسکت الشیخ قاضي القضات عن هذا اللعن والطعن وذب الناس عنه شیخ الاسلام خاموش شو مغلس دلیل ورسره نو کنه ځکه خاموش شو بیا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے په دې ځای کې موجودو هغه ویل خپل د په تایید کې د خلامه سارمپوري ورد لفظ سيدنا في كثير من المواضع من القرآن والأحاديث كما جاء في القرآن في حق يحيى عليه السلام سيدا وحسورا يحيى عليه السلام باقي سيد غسل ويل سبده وأيضا جاء في حديث ابن ماجه سيد عن سيدنا عن سهل بن حنيف لفظ سيدنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ته سيدي ویل او په روایت عبد الله بن مسعود کې په عمل اليوم والليله کې راغلي دي چې اللهم صل على سيد المرسلين او په حق د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کې چې حضور علیه السلام ورته وفرمایي قوموا الى سيدكم او په حق د حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ کې حضرت عمر سے ویلي دي ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زموږ سید دی زموږ سید آزاد کړی بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام بني امیہ ته ویلي بل سیدکم عمرو بن الجموح استاذ سید عمرو بن الجموح دی دا ستاسو سید دی ستاسو مشر دی د قوم نبی علیہ السلام اذا نصح العبد سیده هر کله چې نصیحت وکړي څوک او یو مړی خپل مولا ته او مولا نصیحت وکړي د پاره د چا د پاره د خپل دغه د پاره د خپل د عبد د پاره غلام د پاره دا په حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ان ابني هذا سید زما د زوی سید دی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه أبو بكر وعمر سيدا من كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد أو إن ابني هذا سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة وسيد الاستغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبو بكر سيدنا وعاتق سيدنا مختلف رواياتنا كده راغلي دا وياو نزيات أحاديث راغلي سيدنا وين دا د حق د الله تعالی کې
په حقیقت باندې هغه محمول دی د نبی علیه السلام او د نور مخلوق پاک کې په مجاز باندې دا چې چا کې ادب وي د ادبي لفظ استعمالي د احترام لفظ د ادب لفظ استعمالي ځکه موږ اوله حصه کې احادیث ډېر پیش کوو په دویمه حصه کې نه پیش کوو الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ تاسو ته ادب نصیب کړي چې د پیغمبرانو د شهداو د صالحینو د نیکانو په حق کې د سید لفظ د سیدنا لفظ د ادب په هغه باندې استعمال کو او د ساداتو په حق کې سید لفظ هغه خو په حدیثو باندې جاری دی په آیاتونو باندې سلسله جاری ده چې هغې سیدان دي آل رسول دي ځکه هغې ته سید عبدالله سید عبیدالله سید عبدالرحمن د هر یو نومان مثلا د سید سره دا یادېږي دې لپاره چې منصوب بسوی سیادت د خپل قوم ته منصوب دی د دې کې تفریط او افراط نه دی پکار دې کې د کفر فتوا او د شرک او د بدعت فتوا الله تعالی د موږ تاسو د داسې حالاتو نه وساتي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببه الينا اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجنبه عنا وصلى الله تبارك وتعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين